شونډې یې وخوځېدې، لاسونه یې لپه کړل، خزنډ وروسته یې دواړه لاسونه په مخ کش کړل. جانواز یې له پیڅو راونیولو، ټول یې کړ، په الماره کې یې کېښود، د چپ لاس په مړوند یې ساعت تاو کړ. ساعت ته یې سترګې ونیولې وې، 20 دقیقې تېرې وې. په دیوال ځوړند تصویر یې سترګې ولګېدې. ورو ورو ورنږدې شو، ښه ډېر یې ور وکتل، خو تسلي یې ونه شوه. تصویر یې راښکته کړ، له ځان سره وغږېد، ویې ویل: نن خو دې بیا په سترګو کې ارام نه لیدل کېږي. د څادر پیڅه یې د تصویر په ښیښه تېره کړه، په ښیښه نرۍ اوږدې لیکې جوړې شوې، بیا یې په خپل ځای کې را ځوړند کړ. یوه شېبه غلی شو، په تصویر کې یې سترګې ګنډلې وې، له خولې یې زما خدایه صبر راکړې، صبر. په سترګو کې یې اوښکې ځلېدلې، یو سوړ اسویلی یې ویست. مخامخ یې دیوال ته ډډه ووهله، په فکرونو کې ډوب شو. ښکلا د چای پتنوس را دننه کړ، پتنوس یې په ځمکه کېښود، د پلار په لورې یې پام شو چې سترګې یې لکه غمې ځلېږي. د پلار تر څنګ کېناستله، لاسونه یې ترې په ګوتو کې ونیول، د ټیکري په پیڅه یې د پلار اوښکې وچې کړې او په غلي غږ یې وویل: پلار، نن دې بیا دې تصویر ته اوښکې توی کړي، دا تصویر به دې لیونی کړ. ټول ویښتان یې در سپین کړل، لکه د عربو مسافري چې دې کړي وي. الماس خپلې سترګې ومږلې، ښکلا یې په سر ښکل کړه، ویې ویل: نه لورې، دا تصویر زما د هیلو او خوبونو هنداره ده. دا طبیعي خبره ده، کله چې یو څوک خپلې هیلې او خوبونه د حقیقت په بڼه وویني، نو کله تېر وخت ور یادېږي، کله راتلونکي، او د دې دواړو وختونو ترمنځ پرتله کولو پر مهال یې له سترګو اوښکې تویېږي. خو دا اوښکې کله د بېوسۍ شکل لري او کله کله د غرور بڼه هم خپلوي. ښکلا د تصویر په لورې لاس سم کړ، ویې ویل: زه به همدا اوس دا تصویر له دې کوټې لرې کړم، ترې خلاص به دې کړم، لانګړه به یې هم د باندې وباسم. ښکلا له ځایه پورته کېدله چې تصویر له دیواله لرې کړي او د باندې یې وباسي، خو الماس په مټ کې ونیول، ورته ویې ویل: نه نه لورې، دا څه کوې؟ د دې تصویر ایستل زما د ساه ایستل دي. دا منم چې په څرګنده مې جړوي، خو د ژړا تر څنګ یو ډول سکون راکوي. د دې تصویر تر شا روښنایي وینم، خو په دې پوهېږم چې دا وړانګې له کومه ځایه راڅرخېږي. ښکلا غلې ودرېده او د پلار په سترګو کې یې سترګې ونیولې، زړه یې لوی کړ. له پلاره یې وپوښتل: نو په دې تصویر کې څه دي چې هم دې جړوي او هم سکون درکوي؟ زه خو چې ټوله ورځ هم ورته وګورم، کومه اغېزه را باندې نه کوي. یوه کپره یې دا، دوه سترګې او یو ډنګر وجود. الماس مسکی شو، ښکلا ته نږدې شي، بیا یې په سر ښکل کړه، خبرې یې پیل کړې: لورې، په دې تصویر کې زه د یو ملت هیلې وینم، د هغه کړېدلي ملت هیلې چې د زګیروي او کوکو له لاسه یې ټول کائنات شپه او ورځ ژړېږي. کله چې د یو داسې ځورېدلي ملت هیلې وګورئ چې مسکی مسکی کېږي او د غوړېدو په حال کې وي، نو حتما به هم سکون اخلي او هم به ژاړئ. زه په دې تصویر کې ډېر درد وینم، هغه درد چې زه یې وینم، که نړۍ یې هم وویني نو ټوله نړۍ به په ژړا شي، کوکې به وکړي، کائنات به یې بېهوښه شي، ټوله نړۍ به ولړزوي. ښکلا په تصویر کې سترګې ونیولې، خو نه یې پکې هیلې لیدلی شوې او نه یې پکې درد، نو ځکه یې نه سکون ورسره کول او نه یې ورته ژړل.
ښکلا تصویر ته ګوته ورسمه کړه. ویې پوښتل نو دا څه ډول تصویر دی چې تاسو پکې هر څه وینئ زه پکې هېڅ. الماس او زرغونې همدا یوه لور لرله چې په 12 ټولګي کې زده کړې کولې. الماس به تل خپلې لور ښکلا ته د هېواد تاریخي کیسې ویلې او دا سپارښتنه به یې ورته کوله چې په راتلونکي کې باید د پلار په څېر یوه باجورته مسلکي ښوونکې شي. الماس یوه شېبه غلی شو. بیا یې د ښکلا پوښتنې ته داسې ځواب ورکړل: لورې، لومړی چای واچوه بیا به خبرې کوو. ښکلا هم له ځایه پاڅېده، پلار ته یې چای واچوه. پیاله او شیرین چې د ګوړې له ژیړو کنډوکو ډکه وه د پلار مخې ته کېښودله. د شنه چای شمه په پیاله کې ښکته او پورته کېدله. الماس په پیاله کې سترګې ونیولې، بیا یې سترګې پورته کړې. ښکلا ته یې وویل: لورې ته هم یو پیاله وڅښه. ښکلا لا ناسته نه وه چې الماس د پیالو پتنوس راکش کړ او ښکلا ته یې په بله پیاله کې چای واچوه. د پیالو له غاړو د چای تاونه لکه ماران راپورته کېدل. الماس خپلې خبرې پیل کړې: لورې، په دې تصویر کې ډېرې خبرې دي. هغه متل مې رایاد شو چې وایي یو تصویر زر خبرې. که ووایم یو تصویر او یو راتلونکی نو دا به هم سم وي، خو زه یې رالنډوم. په دې تصویر کې چې تاسو څوک وینئ، له نن څخه 70 کاله وړاندې د لوګر ولایت د شاهجهان احمدزي په کور کې دې نړۍ ته سترګې وغړبلې. د کورنۍ غړي ډېر خوښ وو. له خدای جل جلاله څخه یې شکر ادا کړ چې په داسې یو ښکلي ماشوم یې ونازول. خوب ډېر ښکلي سترګې یې درلودې. ګرد مرد سپین لاسونو ته به یې هر چا مینه راتله او د کورنۍ په ټولو غړو له حده زیات ګران و. مور او پلار یې ښه پالنه کوله. ورځ په ورځ ښه کېده. 2 کاله وروسته ښوونځي ته تلو شو. د همدې ولایت په یو ښوونځي کې یې زده کړې پیل کړې. له کوچنیتوبه یې له کاغذ او قلم سره مینه لرله. د کتابونو زرغون رنګه څرمنیزه بکسه به یې تر شا تړلې وه. په خپل همزولي کې بله ورایه ښکارېده. په ډېر شوق او ذوق سره یې ښوونځی لوستو. دا خواږه وختونه یې تېرول چې څه وخت وروسته یې د حبیبي لیسې ته لار وموندله. 2 کاله وروسته یې د حبیبي لیسې څخه د 12 ټولګي د فراعت سند ترلاسه کړ. د زده کړې او پوهې بې کچې مینې ارادې لا پیاوړې کړې او غوښتلې چې زده کړې وکړي، که هغه په هر ځای کې وي. نو ځکه له دې وروسته د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو په موخه لبنان هېواد ته لاړو. د 2 کالو هڅو او ستونزو ګاللو وروسته په دې وتوانېد چې د بیروت امریکایي پوهنتون کې د سیاسي علومو په برخه کې د لیسانس او ماسټرۍ سندونه ترلاسه کړي. دا ماسټرۍ د ترلاسه کولو څخه وروسته بیرته د ګران هېواد افغانستان په پاکه خاوره قدم کېښود. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو پوهنځی د پوهنې په برخه کې په تدریس پیل وکړ. په هغه وخت کې د کابل پوهنتون کې تدریس د هر چا د وس کار هم نه و. یو ځانګړې وړتیا به دې لرله چې هلته د استاد په دنده ګمارل شوی وای. الماس په 2 ګوتو کې د کوړي کنډوکې راواخیست. تر غاښونو یې لاندې کړ. د چای پیاله یې پورته کړه. غړوب یې ترې وکړ. د ګوړي کنډوکې داسې خوړین شو لکه په لوټه چې اوبه واچوي. د الماس له خولې هم د چای
تاونه راوتل او له پیالې هم تودې لوخړې پورته کېدلې. پیاله یې په لاس کې نیولې او ښکلا ته یې ویل لورې له چای هم غړوب کوه، تا ډېرې اوږدې کیسې دي. زما پلار ته خدای جل جلاله بهنه وکړي چې ډېر پرې ګران وم. تل به یې راته د سقا او د وخت کیسې لوستلې. دواړه به په یوه کمپله کې پټ، خو له ځان سره به مې ویل کاش مور مې هم راسره وي، ځکه د مور لمن خو جنت وي. جنت له بده مرغه چې زه یتیم وم، مور مې په پلار سپارلی و.